بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سورة بني اسرائیل شروع پاہی کی ذکر شیو چې اول کې د 23 آیت پورې دعوه و بیا باغی دلایل ول او چې کوم خلق شرک کوي همیشه کوي او توحید نه انکار کوي الله بیا باغوی باندې په دنیا کې عذابونه را لیږي او د دې ځای نه وس هغه اسباب ذکر کول چې باغی سره د بد عذاب کیږي چې کله سړی شرک پریدي نو هغه په 22 آیات کې ذکر کو مخلوق خدا سره خقول هغه بد 29 آیات پور ذکر شو دیرشم پورې اوس دلته ذکر کوي چې تاسو ظلم مکوئ د دې ځای پورې څوارلس حکمونه ذکر شیو نن پنځلسم حکم دی او مونږ ویلو چې په دې کې 25 احکامات ذکر کوي نو په دې رکوع کې منهیات ذکر کوي او 3 اوامر چې کارونه مکوئ او 3 کوئ نو باغه ولنه کارونو کې یو دا دی دویم چې منځ دې کېږي زنا ته انه کان فاحشه یقینا دا کار د بی حیايي دی وساء سبیل او بدلار دا انجام په اعتبار سره او بد عادت دی. علما ذکر کوي چې دلته ظلم او بی حیايي ذکر کوي او حدیث کې راځي و اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت. کله د انسان نه حیا ختم شي بس دې څه کول غواړي نو هغه کوي او مقوله ده بی حیا باش هر چی خوای کن چې کم سړی بی حیا شي دې څه کول غواړي بس هغه کوي. د دې وجنا چې دا حیا د ایمان حصہ ده او د حیا د ایمان حصہ ګرځېدلی ده. هغه واقع ده یو استاد راغی طالب العلم ورته وی طالب العلم ته وی دا واده چې د انم ایمان دی وی دا واده سس دی هغه ورته د انم ایمان دی ویزا سه ایمان نشته او سه واده نشته جوی پته نه لګي چې پس کې به غورځېدي دي. د دې وجنا فساد په معاشره کې دا د زنا د وجې ناراضي قبیله کې فساد راځي په شهر وطن کې فساد راځي د شراب اسکلونه ادوکي کولونه زنا کولونه او دا خو زنا اصل الله دلته ذکر کوي ولا تقربوا الزنا ولا تفعلوا الزنا نه ذکر کړي دا نه دی ویل چې تاسو زنا مکوئ بلکې دا وایي تاسو نزدیکیږئ مزنا ته. مطلب دا دی هغه اسباب او هغه دوايي مې استعمالوي چې تاسو هغه ته زنا ته ورشه به زنا کې اخته شئ. نو یو ذریعہ داغه نن سبا دور سره د موبایل دی چې کم بے حیا خبرې دي او کم بے حیا کارونه دي هغه ټول په موبایل کې موجود دي. د دې وجنه په خا دور کې نه دا شي زونه او چرته یو ډیر مدوه تیر شو یو شیز به راوړو او پای به سوال کان د دې عبرت یو کہانی به وکړه اوس خو د هر سړي جیب تر اغل او د هر سړي سر دی بیا خصوصا زمنګ د معاشري تعلیمي طبقه هغه په دې سوچ واخلي پلار او مور ته باندې کې موږ تعلیم حاصلو چې کله موبایل دور ته ملاو شي لپټاپ بیا پاږي کې نور سګوري بیا پکې نور سګي بیا نور سوسه اخته شي او بیا چې کله پلار باندې رواني نور وسره صحیح نه د غریب سره لس روپو درک وسره زنګ بشانتی نه لګي موبایل به نیغ کوي کته او بیا خصوصا زمنګ د زنانه د معاشري نور به سره هیڅ نه پوخا خدا شټایلو سو مخ کې ګوتی د بیا تسبیح چول وي
او موبایل له بلاس کې نیولې بیا سره ماکسونه راووتل نو د هغې سټایل شروع شو نو پته نه لګي چې آینده به څه چل کېږي او څه واقعات به راځي نو دا چې دا ټول دا زنا هغه کارونه دي چې کله سړی داسې کارونه کوي وایي دغه سړی په زنا کې اخته کېږي او نن سبا وګورې زموږ استاد محترم هغه یو شپه زه راووتم مې زموږ دا مدرسه جوړېدې وې 2 بجې وې دغه را څوکیدار دروازه وډبوله ما دروازه کولاوه کړه بس چابي مې راویسته چې رالم یو د پل په خوا کې ولاړ هلک ولاړ یو هلته ولاړ ما چې استاد چې دا هلکان څه کوي د دې شپې وی چې په قراره کې نه استاد دا چې کومه دنیا ده تاسو هغه نه دی ما چې ولې وی چې دا خو ماسخوتن چې مونځ وشي راشي او دا شروع شي د سحر د 3 بجو پورې دغه موبایل راغستی اخوازي او دی خوازي او په دې لګیایي زموږ یو ملګری واسې یو کس چې د پوس څوک وی هلکه وی ته په دې موبایل څه وی وی مړه زه څه یم خو زه یم چې څنګه جامې دې اغوستې دي او نن دې څه وخوړل او چې چېرته تل وي جو سجل لیکو جو څه ټایم پاسېدل وي دغه نو د دې اوس څه مطلب خو د دې خبرو نشته زما په زوج کې نو الله پاک وایي ولا تقربوا الزنا تاسو زنا ته نږدې کېږئ ما کول خو ډېره لویه خبره ده وایي تاسو نږدې کېږئ ما او بیا علماو ذکر کړي دي چې د دې وجه سره یو خو دا چې کله زنا وشي د زنا سره کم بچی پیدا شي نو هر سړی دا سوچ کوي چې هلکه خلک بوج دا ماشوم د کم ځای نه پیدا شي نو یا د هغې د قتل لپاره منصوبه جوړوي ماشوم قتل کوي نو په دې کې یو لویه ګناه څه شو د ماشوم قتل شو دویمه خبره پکې دا ده چې الله وایي تاسو خپل سترونه خپل عورت پټوئ دا فرض دي د زنا نه ځان ساتل دا هم واجب او فرض کار سړی ځان د دې نه ساتي نو چې کله سړی په زناو کې اخته شي چې کم د عورت د پټولو فرض الله ذکر کړي دي پټول نو هغه ښکاره شي دویم الله منع کړي د زنا نه نو په هغې سړی اخته شي نو 2 غلطیانې په یو ټایم باندې رالې دریم ذکر کوي چې کله غیرتمند خلک او په هغوی کې داسې واقعه راشي په څو کسان په هغې کې د دنیا نه رحلت وکړي د دنیا نه لاړ شي ځکه هغوی موږ به داسې څنګه کوو زموږ یو ملګری و دنګرام کې اوس هم هغه جنۍ وسله هلته ده چېرته ماشومه پوهېدنه نن سبا خو دغه تعویزګر مولان ناوتې دي چې بس دغه 2 نمبر کارونه کوي د چا نه 10,000 او د چا نه 20,000 پردي لور خور هم راوباسي بیا غریبانان په دې شرم وي چې اوس دا خو زما له کور ودي ده د منګلور یو جنۍ و هغی راوتې و د هلک سره بیا هغه هلک پرېښوده بیا هغه پلار او ټول هر څه نکاح کې موږ ناست وو هغه وي چې موږ د دې هېڅ قسمه تپوس نه کوو نه یې ذموار یو بس دا وتې د خبره ختمه جنۍ نه موږ تپوس وکړو هغې وي چې بس زه نه یم پوه شي نو بیا چې کله حقیقت ته خبره ورسېده نو په هغې باندې هغه تعویضونه کړي وو جنۍ وي زه به خپل خود کې نو زه پوه شوی نه یم د هلک سره د کور وتې یم نو بیا هغه مور پلار او ټول خاندان چېرته خپل بچی سړی د ځانه لرې کولی شي خو دلته زموږ په معاشره کې پښتو غیرت جدا خبره ده نو هغه بس جنۍ مور پلار وروڼو سره زموږ رابطه وشو هغه وایي داسې کار دی چې زموږ قام قبیله دا خبره نه مني موږ څه چل وکړو بس موږ د دې نه تپوس کوو بیا د عدالت هغه شټامونه غوټ شیزونه میزونه راولیکل بس وی موږ د دې هېڅ قسمه ذمواري نه یو چې څه کوي ځان له دې کوي موږ هسې د کوره وخت کې ده بیا په دنګرام کې مالک و هغه سره نکاح میکاح وشو اوس هم یو ماشوم ورسره ډېر ښایسته ماشوم و اوس هم هغه جنۍ هلته اوسېږي او خاوند به سعودګي دی نو بعضې زموږ بېوقوفه مولیان هم دغه چل شروع کړی تعویضونه پردی لور خور په دې چلونه اخته کي د پردو هلکانو نه پیسې ووایي د چا نه 10,000 او د چا نه 20,000 بیا پردی خور لور د کوره وځي په دې چلونو باندې نو بس دا غریب هم ژوند تباه شي او د هلک یو څو ورځې شوق بس هغه خپل مزې او خرچې وکړي او بس د هغې نه وروسته ځکه باغونه یې ورته ښودلي په موبایل باندې بیا چې جنۍ لاړه شي حقیقت هلته صحیح نه نو بیا د هغو غریبانانو کور رواني نو بیا مسلې د دې وجې نه نو دغې خبره مونږ کوله چې خلک غیرتمند خلک وي په هغې کې د هغوی کورونه پرېښودلی شي هغو د خپل بچو نه لرې شي د زړه غوښې څوک لرې کولی شي خو بس دغه بېوقوفه خلکو د لاسه بیا داسې قسم حرکات سکنات راشي الله دې په موږ باندې پردې واچوي او څلورمه خبره پکې ذکر کړله چې کله تیس د زنا خبره راشي بیا نه هغه جنۍ ته څوک تنګ دي او که هغه هلک تپوس وکړي راشي هلکه بس مړی ښه نری قلار شه نو بیا ما کور والا مجبوره شي تپوس یې کوي وایي دی دې زناکار غونده ګیری نو هغو غریبانان والا بیا هم څوک دله واده نه ورکوي او یو ماشوم چې دی دا د قانوني طور باندې
پیدایش ته په نکاح سره د انسان پیدایش نو چې کله زنا کوي دی په غیر قانوني طریقې سره څه شي پیدا شي نو قام قبیله هم نه نسب هم نه او بل خبره ده چې کوم سړی زنا کوي دا زنا پر باندې قرض دی څنګه چې بسړي باندې پیسې قرض دي دغه شانتي د دې قرض به ورکوي او بل علماو ذکر کړي دي چې کم سړی مستقل زنا کوي او د زنا نه ځان نه ساتي او د دنیا نه په داسې حالت کې لاړو نو دی په 24 غنټو کې دنه د قوم لوط مخبري ته ځي او هلته به او دا واقع حدیث کې راځي عمر رضی الله تعالی عنہ یو ماشوم قید کو علی رضی الله تعالی عنہ ورته دا دی ولې قید کو هغه ډېر وګړو واقع ده خو د خپل مقصد خبره دی کو نو چې کم سړی زنا نه پریدي او د زنا په حالت کې دنیا نه رحلت وکړو وای دا انسانو په 24 غنټو کې دنه د خپل قبر نه وړي کیږي د قوم لوط په مخبره کې بخښي څومره لوی خبره ده چې سړی دلته پته مې چې زمونږ مړی په قبر کې دی راځي دعاګانې کوي او هغه د دې ځای نه تللی نو الله دې پردې واچوي الله دې موږ د مرګ پورې د دې څیزونو نه وساتي او بل خبره ذکر کړې ده چې کم سړی زنا کوي الله به قیامت کې د خپل دیدار نه نصیب کوي وای قیامت کې به انسانان د الله به دا نعمت درکم دا بس وای چې هر څه نعمتونه دی راکړي وی اخر به الله وای چې یو نعمت پاتې دی وی جنتیان به چې الله هر نعمت دی راکړي وای چې بس زما دیدار پاتې دی وی الله جل شانه به د جنتیان دیدار کوي سلويخ کاله به تیر شي بس دوی به دیدار کوي چې کله د الله دیدار ختم شي دوی منګه خو یو سکند یو ساعت د الله دیدار وکړو نو دغه زناکار سړی نه قیامت کې د الله دیدار سکیږي دا سلب کیږي دغه به د الله دیدار نه نصیب کیږي او یو عالم سره ذکر کړی دی چې دا واسمانونه او دا وزمکه په دې انسان باندې لعنت لیږي او بیا سره ذکر کړی دی چې قیامت پر ورځ به د دې انسان د جهنميانو سیوا بدبوزي دومره بدبو به یې نه ده خلک به دا څوک وای دا زناکار نو څومره بد خبره ده او د الله دربار مخلوق پرې دوی خو د الله دربار ته انسان لاړ شو په داسې حالت کې هلته به انسان سهلي نو د دې وجې نه او یو عالم ذکر کړلی شپږ خبرې پکې نور هغه ذکر کړي کم سړی زنا کوي د ده به رزق کمی عمر به کمی په دنیا کې به ورته هر سړي بغځي د الله عذاب به نازلیږي د الله په غضب کې به دی به جهنم ته داخلیږي د دې وجې نه انسان چې هغه ځان د زنا نه ساتي زنا ډېر بد کار دی زنا ډېره بېحیایي ده ځکه قرآن وایي انه کان فاحشه یقینا دا زنا دا بېحیایي ده وسا سبیله او بده لار ده د انجام په اعتبار سره د عادت په اعتبار سره د انسان جزئی وخت کې د هغه وخت هر څه پوره شي خو همیشه لپاره انسان ذلیلی انسان رسوایی نو د دې وجې نه قرآن دا نهي ذکر کړه ولا تقربوا الزنا دا یې ونه ولا تفعلوا یعنې تاسو زنا مه کوئ یا تاسو زنا ته مه نږدې کېږئ انه کان فاحشه دا زنا کار د بېحیایۍ دی وسا سبیله او بد لار ده د انجام په اعتبار سره د عادت په اعتبار سره په انسان کې د عادتي په دنیا هر سړی نفرت کوي دغه انجام هم بد دی لار هم بده ده نو دا د څه نه خورېږي سړی بېځې بس یو ځای ناستي کله سکول مخی د هغې خوا ته تاویږي را تاویږي مدرسې جنکو جو هغې ته تاویږي را تاویږي په لاره ناستې جو بس بېځای په کوڅو او دا کم خلک یا لدړان چې کم سړی سهار غریب مزدورۍ لاړ شي ماښام هغه چې خدای پاک چېرته کټ ټول رسېدی چې چېرته خو ارام مې وشوې نو دا کم چې وزګاري په 9-10 بجې موږ په لاره کې روان یو سړی مخې په ګاډي کې وي دا ورځې ډېرې لنډې دي ما ورته یې ولې مړه یو خو زه په 10 بجې پاسم او چې دې مې ګورې نه دي تندوړاک ته راځم او بیا ځم جمعه خامي نو ما یې د وخته پاسه که نه نو اوس ما یې ستا سره اوس سجل وکړم تا له د وخته تا نه شم پاسولی ناس مې له سره خاندل نو چې کوم سړی هغه بد ځایونو کې کښېني بېحیایي ځایونو کې کښېني نو دا ډېر غلط او ډېر د بېحیایۍ کار دی نو دا 14 حکم ولا تقربوا الزنا ومن نزدیکیږئ زنا ته انه کان فاحشه یقین دا زنا کار د بېحیایۍ دی او بده لار ده د انجام په اعتبار سره او د عادت په اعتبار سره
اوس 14 حکم ذکر کوي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او موت نفس لرا هغه چې حرام کړی دی الله تعالی وجل داغي الا بالحق مگر په حق شرعي سره دای بل حکم ذکر کو د انسان وجل دا الله ته ډیر زیات مبوز دي د دریو کسانو قتل روا دی ما سیوا داغي نور بالکل ناروا ناجایز یو هغه سړی یو سړی قتل کو نو داغه بدله کې قران کې سوره بقره کې الحر بالحر والعبد بالعبد دا شان سوره مائده کې وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين غاق په بدله کې غاق ته بیا د حر په بدله کې حر دی دا ټول یو سړی قتل کو داغه بدل کې بل قتل ول دویم یو سړی شادي شوده واده کړو داغه نه پس زنا وکړه خو پس د حق نه چې باغی باندې کم شریع حکم دی سلور گواهان او بیا غو اقرار کول داغه نه پس باغی باندې چې کله دا خبره ثابت شوه نو بیا به شریعت ولا سکی داغه د بار حکم دی چې دا رجم شي خو دا به حکیمي وخت کوي دا به هم سړی نه کوي چې بس التلکه چا سره بغض یو بس یو تلکه ما خپل د کسان لیدل دي جدا پلان کې خزه دي د پلان کې سړی دي دي جو ټول مال خبر کې جدا ستا کار نه دی بس چې په دې باندې شریعت کړه عدالت فیصله کوي بیا حکیم وخت به فیصله کوي بیا هغه سنسار ته نه چې بس تال ته بس غوغا جوړ کړلو باغ سر کې الګ راوځي نو دراوستا پر اوزدو باندې کار نه کیږي دې لپاره شریعت سلور گواهان مقرر کړي هغه به گواهی کوي چې او موږ دا کسان دي سړي دي او دا غي لپاره په سورې نساء کې دا خبر ذکر شو او سورې نور دوم ان شاء الله راځي تفصیلا بیا ذکر کول او دریم چې وسړی مسلمان وي او د اسلام نه ووري د هر مذهب اختیار کې دا سړی مرتد شو علما ذکر کوي د بدري ورځ ټیم ورکړو شي کله چې ته بدین باندې سې اشکال وي هغه اشکال هر څه ختم شي کبي هم نشو بس بیا به قتل کوي او خزه چې واوړي د هغه د همیشه لپاره بجیل کی نو دا درې قسمه قتل روا دي ما سوا د نو هیڅ یو قتل روان دي انسان لر اختیار نشته چې انسان قتل کی دا الله ته ډیر مبغوث سړی دی ازم په معاشره کې یو کار دی چې کله نو دوه کسان دی بل سروان چې زر به بل بس شیزونه میزونه راوالي نو علماء ذکر کړی دي که چرته په دې دوه اسلحه راغستی و یو ولګید بلی وشتو او دا یو بچو که په دې کې کم یو وفات شو دا شهید نه لګوره موږ بیا 500 روپے مولا له ورکړی راځي تقریر شروع کړي دا غټ شهید دی بس شهید دی په مسلمان بس اسلحه راغستی و دی شهید دی کم ځنه شهید دراغه د چریم شهید نه شهادت مرګ بدی سي ملایږي ته پر دې سړي بیزتی کې او پر دې سړي بول او قتل کې دا شهادت نه ده په دې باندې دا انسان ګناهګار دی او دیم ګناهګار دی ځکه چې دغه مقابله کوله اوس مخې د حکم ذکر کو بل بیا نو دا ناروا دي دا نه چې یو شی په سړي دوه کسان وران شول په بل بس بس پوخاتوري اوس ټوپک تماچه دای راغستل نو په دې دوانو کې کم یو ولګي دا سړی شهادت ته نه ملاو شي د شهادت په مرګ باندې نه مړ علماء ذکر کړی دي شیخ ضیاء الرحمن سے په دې باندې تفصیلا بحث کړی په دې ځای کې الله نو او انسان چې ګناه کوي د دې انسان نه وای د سر لپاس څنګه چې په انسان چتري وي دغه شان د دې انسان د ګناه د ایمان چوچي د زنا کوي د فحاشي کوي د قتل کوي د غلا کوي بس وای د دې انسان لپاس د ایمان ولاړي چې کله د خپل کار پریدي بس د ایمان واپس راشي د انسان په جسم کې ورننوزي که یو سړی غلا کوي او ایمان د سلب شي په دغه وخت کې مرګ راغی یو سړی زنا کوي یو سړی ګناه کبیره کوي د دې انسان د ایمان سي د شراب اسکري او په دې وخت کې دنه نشي کړي او د دنه سالار نو د دلو بیا سو کمی بس د دنیا نه غیر لار ځکه چې قران قانون ذکر کړی دی چې کله انسان ګناه کوي د دې انسان د ایمان چوت شي چې کله د خپل کار پیری بس د ایمان واپس راشي د انسان د شي دا دند شي لگا او الله جل شانه په خپل بنده باندې ډېر زیات خبري نوح علیه السلام الله ته خیر پریاد وکوي الله وی پدې زما په دې قوم کې یو کور پرې نه دي سورې نوح کې براشي سب لنډه اشاره کوم نو چې کله الله جل شانه ټول خلک تباہ کړل شپږ میاشتې کې شته ګرځیدا واپس شپږ میاشتې بس د په جودي غر باندې ودرېدا الله جل شانه نوح علیه السلام د حکم وکړو وې دې کار وکړه
چې دغه لګي دا خاوره د دې لوخي جوړ کا چې کله لوخي جوړ کړل وی بیا نور ته کې چې کله پاخه شول الله حکم وکړي ماتي چې کله مات کړو په دې ځل کې لګ دغه راغی چې دا ما اوس جوړ کړ الله حکم وکړو ماتي کا نو الله په زړونو عالم دی نو الله نوح علیه السلام تو فرمایي نوح ولي په ځل کې دا ولي راغی وی دغه شان زما بندگان دي زما خو بنده دی کنه وی تا وی چې الله هلاکی کا بس ما هلاک کړل خو څنګه چې ستا سره په دې زړه کې د دې سیز غم دی دغه شانتي دا زما بنده دی زما سره غم دی خو ته आवाज کو چې بس الله هلاکی کی وی ما ستا په आवाज باندې هلاک کړو ځکه د پیغمبر دغه نقب نرد کیږي دغه شان د موسی علی السلام بارک راځي وی چې کله موسی علی السلام د قارون په باره کې وی الله دنه کزمګی تا وی د قارون ډیر چغه واله وسوی موسی علیہ السلام وی ما پینشت وی الله وی کوم دی قارون ما ته आवाज کړو وی ما بدی دته ما پی کړو وی موسی ما پی ورته وک نو الله په خپل بنده زیات خبرګي چې زما دا بنده ولي دا چل گئی زما دا بنده ما ته را نږدې شوی چې زما دا بنده ما ته تقرب حاصل کی ما ته نزدېکت حاصل کی دی انسان ته ز بدل ورکم دی انسان ته ز لوی مقام ورکم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام معافی نبی علیہ السلام ډیر عجیب انداز اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه زنانه بارک راځي کنه وی زهر ول ورکړه چې کله ول زهر ورکړل نبی علیہ السلام ته وحی رااله یو صحابي خوړل هغه شهید شو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم یو مړی ته خوړلی ول نو چې کله هغه ته پته ولګی نبی علیہ السلام زنانه راوغوښته د هغه وارثاو له ورکړه وی واخلې ک تاسو مړه کوی کوڅه کوی دا تاسو ځکه تاسو کسي وجرلې او چې کله د عائشه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام فرمایل د وفات لګ وخو وی عائشه زما په بدن کې ډیر زیات درد دی وی د هغه زهر اثر ما ته شروع شه دی او ما ته ډیر زیات درد دی او بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی عائشه وی ما ته د زهر او تکلیف زما په وجود کې وسغه درد پیدا کړی دی او درد دی زخمی د تکلیف ته راته نو د دې وجینا علما ذکر کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته خپل بدلنه راغستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه معافی کړی و نو دلته الله ذکر کوي ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق چې تاسو موج نه یو نفس لرا هغه چې الله حرام کړی وجل ده هغه نو چې کله انسان الله ته دومره خوخت محبوب دی لذت خپل بنده سره څومره مینه کوي یو حدیث کې راځي ابن ماجه او ترمذی ذکر کړی دی وای دا ټول دنیا دی ورانه شي خو زما بنده دې مړ کول دا ډیر ګناه ده او سوره مائده کې الله ذکر کوي ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا یو انسان وجل لګ ټول دنیا چې دی وجله یو انسان دی ژوند ورکو لګ ټول مخلوق لري ژوند ورکو نو څنګه نبی الله جل شانه د خپل بنده سره سوره مینا کوي او سمره محبت کوي تفسیر کبیر والا روح البیان والا یو حدیث ذکر کړي ودا دنیا پدې کې دا انسان چې دی دا ته الله آبادی ده او چې کم سړی د الله آبادی ورانه الله پاغه سړی باندې لعنت را لېږي نو د انسان قتل کول دا الله ته ډیر مبوز دي وای دا الله کور بیت الله شریف رانول الله دومره نه خپګي ځکه چې دا د انسان او د پرشتو په دې ذریعہ جوړ شوی دی خو الله جل شانو په خپل بنده خپګي ځکه دا د الله آبادی ده او الله یو شی جوړ کی او مخلوق ورانه الله څومره خپګي د دې وجه الله جل شانو فرمای ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق موج نه یو نفس لرا هغه چې حرام کړی دی الله تعالی وجل د هغه الا بالحق مگر په حق شری سره دا غنه د غدری مراد دی ان شاء الله څه خبره بګی باندې سبب هغه بیا ذکر کو الله دې موږ او تاسو له صحیح عمل توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب